زمنګ پښتنو کې دا قینده نه دا مې ماما زوی دی او دا مې تر زوی دی او دا مې اوښینې د هغه نه پرده نه کوي حال لا دی د هغه نه پرده فرض ده داسې فرض ده لکه څنګه چې مونځ او روژه فرض دي د دغې پردې به باقاعده خیال ساتلی کېږي دا قسم حاریث د رسول سلم لور مبارکه حضرت فاطمه الزهرا رضی اللہ تعالی داغین منقول لی اتلس حاریث اغا حاریث چې زنانو سره تعلق ساتي اغا حاریث چې د ښځې او خاوند د حقوقو سره تعلق ساتي اغا حاریث چې د زنانو د ستر او د پردې سره تعلق ساتي دا پاک او دا ښکلې زندګي باقاعده د قوم بچیانو ته د عزت زندگی دا باقاعده ښودلی کېږي د دې وجې نه قرآن کې الله فرمایي وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی اے دا قوم بچیانو اے دا قوم بیبیانو اے دا قوم زنانو کورونو کی دن اوسیږي دا د عزت زندگی نا دا د عفت زندگی نا اللہ خپل نبی ته فرمائی یا ایوہ النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اے دا اللہ نبی اے دا اللہ رسولا خپلو بیبیانو ته وایا خپلو لونو ته وایا د قوم زنانو ته وایا چې هغې کله د ضرورت په بنیاد باندې بار ته وځي چې هغې برقه په سر کې هغې پړونې په سر کې هغې لوی صادر په سر کې او د عزت زندگی دا په خپل کور کې د عزت زندگی خپل خپلوانو کې د عزت او د عفت زندگی د خپل خاوند سره تیره کې دا حکم منگتا قرآن کڑے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ایما امرات صلت خمسها وسامت شهرها واطاعت بعلها وحفظت نفسها وخافت ربها فلتدخل من ای الابواب الجنت الثمانیت شاد هر زنانا شاغ پنز منزونه کی پنز منزونه نارینو باندې فرض دي زنانو باندې هم فرض دي د رمضان روزه نیسي او فرمایي د خپل خاوند تابعداري کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوسو شه لوی حق نارینه باندې چا دی او لوی حق زنانه باندې چا دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لوی حق نارینه باندې د خپل مور دی او لوی حق زنانه باندې د خپل خاوند دی کومه زنانه چې د خاوند د حقونو خیال نه ساتي فرمایی دی ته به د جنت دروازه بندی او کم خاوند چې د زناورو زندگی تیری د خپلو بیبیانو زنانو خیال نه ساتي هغې ته به هم د جنت دروازه بندی فرمایی واطاعت بعلها وحفظت نفسها د خپل نفس د خپل عفت د حیا باقاعده حفاظت کوي حضرت فاطمه الزهرا یو ځل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کروا پیغمبر علیہ السلام ته وی بچی میاش راختلی دا داغلی شوا دویم ځل ته وی بچی میاش راختلی دا راشه وینا داغلی شوا دریم ځل ته وی هغه می زما بابا داول دویم دریم شپې میاش ته عام خلق ګوري زما ځل نه غواړي چې د عام سړو سره زما نظر یو زیته برابر شي اگر چې دی کی ګناه نه وا اسمان ته خو دنیا ګوري دی کی ګناه نه خو طبیعت باندې حیا غالب وا دغه شان طبیعت باندې بعد زنانه او حیا غالب وي دا غیر لپاره جنتونه تیار شوي دي دا غیر لپاره خوشحالیانه تیاری دي فرمایي زما زړه نه غواړي چې د عام خلکو سره یو ځای ته وګورم هغې فرمایي یو خپل نبی کریم سم ته کتلی جدای باباو او دوی میں حضرت علی صاحب تا کتلی جدای خاوند بل چاہتے ندی کتلی او چې کلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار شا دارالا سر پی ورخکتا کا غوگ کیو تسوی او سر اوچت کوي جړل بیاو ته اشاره وکړه سر پی ورخکتا کا او غوگ کیو تسوی سر اوچت کا خوشحال شوا پیغمبر علیہ السلام د بیماری ورځې د حضرت عائشہ په کور کې تیری کړی دی هغه ته وی زما بچی د الله رسول د تسوی دا غلی شو سورہ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو وی فرمایل دا زما د بابا رازو
داغه په ژوند باندې ښکاره کولی. اول ځلې ماته وي بچی په کومه بیمارۍ چې زه بیمار یم د هغې نه زه نه بچ کېږم، زه به وفات کېږم. نو زه په ژړا شم، ما وی بابا مې وفات کېږي. مور پلار د سر لوی سوری چې کله ژوندي سړي ته پته نه لګي، چې کله وفات شي پته ولګي چې زه د ژمي یخنۍ ته پاتې شم، د اوړي ګرمۍ ته پاتې شم، وروسته سړي ته پته ولګي. خو دویم ځلې ماته وي زما بچې مه خفه کېږه، زه به هم د دنیا نه ځم، ته به هم د دنیا نه ځې، خو زما په اهل و عیال کې به د ټولو نه مخکې ما پسې ته راځي. نو زه خوشحاله شم. ما وی که د بابا فراق راغی، هجران او جداوالی راغی، ډېر وخت به نه وي. د پیغمبر علیه السلام د وفات په ډېر لوی اثر مسلسل تقریبا بیماره وه، 6 میاشتې پس دا سخته بیماره شوه. حضرت علي صاحب کور ته راغی، د کور کارونه ټول کړي دي، ډوډۍ پخ کړې ده، کپړې وینځلي دي، ځایونه یې صفا کړي دي. حضرت علي صاحب ورته وویل څنګه دې ټول کارونه کړي دي؟ وی زما ستاسو سره نن اخرنۍ ورځ ده، زه به د نظم ما وی هسې نه چې زه نه یم، ډوډۍ به څوک پخوي، کپړې به څوک وینځي، د کور کارونه به څوک کوي. نو ما تمام کارونه وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ما پسې راغی، شو خوب کې مې ولیده دې کور کې ما پسې ګرځي. نه معلومیږي زما ستاسو سره اخرنۍ ورځ ده. خو دا وصیت کوم چې زما د کفن کپړه م څوک ونه ویني، د کفن کپړه مې څوک ونه ویني. د زنانه لاش چې کله مقبرې ته راوړی شي، د پاسه پې څادر اچولی، دا د هغې تمنا وه. دا پته ونه لګي چې دا یې سر طرف دی او دا یې خپو طرف دی او دا د بدن دا یې سره، دا پته ونه لګي. دغه ښکلې زندګي دا د قوم بچیانو ته باقاعده ښودلی کېږي. او حضرت علي صاحب ته وفرمایل زما جنازه به د شپې وکوي، د ورځې به زما جنازه نه کوئ. او دویم زما جنازه چې کله اوچتوئ د کور کسان به اوچتئ، بار کسان به نه راځي، د کور کسان به اوچتوئ. سین کې کټ جوړ که او پرېوته وپات شو. چې کله یې جنازه مقبرې ته وړه، یو خپه حضرت علي صاحب ونیوه، دویم خپه حضرت حسن رضی الله عنه دا یې زوی دی او عمر یې 8 کاله دی. او دریم خپه حضرت حسین رضی الله عنه دا یې زوی دی، عمر یې 7 کاله دی. د 8 کالو ماشوم د څه نه خبري؟ فرمایي خدای ورته تربیت ښودلی نه، زبردست تربیت، زبردست اخلاق. او د څلورمې خپې څوک نه و، مجبورن ابوذر غفاري صاحب ونیوه او د شپې جنازه کړې ده. په دغه طریقې سره دا جنتي زندګي د قوم بچو بچیانو ته باقاعده ښودلی کېږي. کوشش کوئ چې زموږ تعلق د حق علماو سره وي. دا علما کرام چې تاسو وینئ اکثر داسې دي چې زموږ سره شیرګل کې سبقونه ویلي دي او باقاعده موږ ورته د عزت پټکي په سر کړي دي، یا زموږ متعلقه مدرسو کې سبقونه ویلي دي. د حق علماو سره تعلق ساتئ، د حق مدرسو سره تعلق ساتئ. دغه لپټا دا کافران او بلکې دا د مسلمانان غواړي چې دا زنانو نه ختم شي. دغه لپټه د عزت زندگی نه، دغه برقه او صادر د عزت زندگی نه، دا د عزت زندگی ته ختمول غواړي. علماء کرام بچو بچیانو ته دغه د عزت زندگی ښودل غواړي. انشاءالله دا عزت موږ ته دنیا کې پته نه لګي، دا باله پته ولګي چې کله سړی قیامت کې راشي، کله سړی آخرت کې راشي. بچی زما څنګه دي او زما بچیان زما څنګه دي، قیامت کې سړی راشي نو پته به ورته ولګي. امان ناصف فرمایل یو ماشومه هغه یو ماشومه د بخاري شریف اخرنۍ کلاسې دی، اخرنۍ کال دی، وفات شوه. کال نورو بچو مکمل که آخر چې کله د سربندي ده لکه نن چې دلته مولانا ارشد علي صاحب علومو کې د الله برکات واچوي، دا رونه او دا والد صاحب دغه شان د سربندي ده. یو ماشوم یې خوب کې ولیده زموږ د سربندۍ نه رالی، وی نه موږ ته خو بخاري شریف ختم،
ابراهیم علیہ السلام وکړه د بخاری شریف ختم موږ ته حضرت ابراهیم علیہ السلام وکړه او زمونږ د سربندۍ نه حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان دغه شان د عزت زندگی دغه شان د عفت زندگی دا د قوم بچو بچانو ته باقاعده ښودل کېږي چې زمونږ تعلق د حق علماء سره زمونږ تعلق د حق مدرسو سره انشاءاللہ بچوں کې عالمان پیدا کیږي عالمان به پیدا کیږي حافظان به پیدا کیږي حافظان به پیدا کیږي یو زبردست زندگی مالنا دنیا کې مراکی یو زبردست زندگی او خوشحالی مالنا قبر کې مراکی الله به میدان محشر کې مراکی دغه شان کوششونه دي دا څو خبرې ما ستاسو خدمت کې وکړې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین جزاكم الله خير.